الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه کومک سے جمعے بندے دی محرم میاشتے چکم فضیلت کا آغا بیان شو او پدې میاشتے دی محرم سے اہم واقعات چکم شوی په یکم محرم باندې دی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہادت او پیغه باندې تفصیلی خبره پوتی دنیا او د حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ د شهادت واقعات په مخشي جمعه باندې ذکر شو د حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چې کوم فضیل پیغمبر علیه السلام بیان کړی دي حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچائی دا او پا 4 شعبان پا 3 شعبان 4 ہجری بندی دائی پیدو شو دیده دے پیدایش ناصر زمک شے ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ دے پیغمبر علیہ السلام چاچی وا هغه خیب ولیدو او خیب یې داسې ډراونی خیب ولیدو دو په خیب شهود لريدل او پیغمبر علیه السلام ته وګورل خپل خیب یې ورته بیان چې یا رسول الله ډېر ډراونی خیب نه ولیدو پیغمبر علیه السلام پښتنه نه وکړه چې څنګه خیب دی ولیدو وی چې یا رسول الله سي دې ته د وجود د ټوکړار پرې کې وښه او دې مو په ویل شي وچای نظر ډېر ازلو ته په دې باندې وډارېدل چې ته د وجود نه ټوکړار پرې کېدل او د مو په ویږه شاچېدل پیغمبر علیه السلام تسلیم ورکړه خپل چاچی ته ام فضل رضی الله تعالی عنها ته ورته چې ډېر ځما رأیت خیره تو څه خیر لیدل دا بهترین خیر دی لیدل دا نره ست تعبیر پیغمبر علیه السلام نو ته وکړه او صرف یې دا ورته وی چې رأیت خیره تو دا خیب چې کې لیدل دا د شر خیب لیدل دا سی ورځې چې تیرې شله د حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها بچای پیدا شو حضرت حسین رضی الله تعالی نو ام فضل هغه بچای رو خوسته دا او د پیغمبر علیه السلام په ویږه شعر دو نو پیغمبر علیه السلام ورته وی چې ته د خیب تعبیر پته ولګی دا ا دې خیب تعبیر دا چې تاسو ورې زموږ شي کې خیب دی دراو چې د مو د وجود نه ټوکرا سي کړی کی
او دې ته وې چې تر اوسه نه ادا غدا چې د مو بچای پیدا شي تو په ویل شو بیا د مو تر نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره ډیر محبت او یو غشته اذان ورکو بل غشته اقامت ورکو ایسا اسلامی طریقہ دا چې بچای پیدا شي ناول اولوي یہ بچی کو وشي چې کی ماوسی دا د الله اکبر وي د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ هغه بهترین غژینا چې د اول اول اوس ورغله د الله اکبر دا د الله اکبر اوس د هر چا غشته تر موت غشنا ولا آسان شو نه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ فضیلت دا چې د وجه دا د امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د خله مبارک الله اکبر تدی حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کی محبت حضرت اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی چې واورځه ز پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویل سمس خبره او مسله او دروازه مې وټا کوله نو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رویت او کپڑے شه شي اوس کپڑا په پرتا ته سدیور سره او مو سره خبره وکړه مو پښتنه وکړه چې رسول الله ته کپڑے شه شي نو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کپڑا ځلې چیګه کړه او پاس حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما داوی او یہ فرمیل چې د مدینیر بچیون د فاطمه بچیون دي او یہ سولو په چې الله ته دې سره محبت وکړي او څوک چې دې سره محبت کوي دې خلک سره محبت وکړي دا شان چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دمر محبت ور سره چې په خپل محبت ور سره کوي او د الله رسول کې چې الله ته محبت ور سره وکړي و دې یو خلک دې پر رسول کې چې الله څوک دې سره محبت کوي دې سره محبت کوي و دمر محبت یو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما سره چې په یو مقام د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی چې انا من الحسين والحسين مني زده حسین نه یو حسین دې مونږ ده او یو فرمایي چې څوک دې سره محبت کوي الله دې سره محبت وکړي او څوک چې دې سره بغض سوتي نفرت سوتي الله دې سره بغض او نفرت سوتي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ په خطبه لګیا د جمعې په خطبه مسجد نبوي شي دی خوړوي ځکه چې د پیدایش شکیم دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره ته چلا د ایک په سلام کول باندې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ پیدایش شو دا او د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ پیدایش شکیم دا په دریم کول د هجرت باندې شو دا ځکه چې لاس میاشتې وشل ورېزه دا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ستر د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ حضرت حسن او دم رضیوت دای د دنا ډارید او د روح کو وی چې سرنګ د خپل فلور نه ډارید او د خپل فلور سره مې سمره تعلق او محبت او شفقت ده د سه محبت او شفقت او دم روح په مو باندې د حسین ده ان حسین وړي کو لاس میاشتې وشل ورځ ځنه وړي کو او حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ د قدر او د عزت دمر الله رب العالمین وړي کولی نه ته یو روح ور کړو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خطبه باندې لګیا دا په مسجد نبوي شه چې حضرت حسن او حسین رضی الله تعالی عنہ وړو بچیون دي روان دي په جماعت شه او په جماعت شه وړو بچیون چې کله اسی طرف پیږي نو په هغه طرف شو کله دی پر سیدل او کله وی چې کېدل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام برداشت نو کو خطبه پوته کړه ولور خپل بچیون یې روپستل حسن او حسین رضی الله تعالی عنہ او په غیر شه ونی ولې طرف ته بل طرف فبیو فرمایي چې انما اموالکم واولادکم فتنه یقینا مول او اولاد د انسان د پر د فتنې ذریعہ د ازمایښت ذریعہ په یو مقابله د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یعنی صحابه کرام وا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ او د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ دی وی چې سمره قدر کو امیر المؤمنین د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او ډېر روب الله تعالی ورکړه د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وی چې په منبر باندې نوسته خطبه وی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پتیرے در و امیر المومنین تا ویچ انزل علی منبر ابی ویچ دے مو دے پلور دے منبر نرکیش عمر فاروق تا عمر فاروق وی سمرہ قدر کو یہ منبر نرکیش و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خست و خل کیرتے ہی ویچ بچائی دا کسا دے ویلے تا بچا سکتا ویلی دی وڑی کا بچائی یا نوجوان چی صدا سے کساو کی کرا بیچارہ کدائی شی پلون کس کساو تا کنیا پلون کس اڑتا ویلی پیچھے نامو تچا سنے ویلی بس مقبلہ درتا ہوئے اور دیچے مدے پلور کو ممبر نشتا چیزا پاک شین زبوئی دیتو پلور کو ممبر بندیک شینا یعنی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر ویزک شینا اور دمرا محبت یو چکلا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بدری صحابہ کرام وظیفہ 2000 روپیے مقرر کرنا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفہ 5000 روپیے مقرر کرنا 5000 روپیے وظیفہ بدری صحابہ کرام تے چے کے ڈیرا قربانی کری ہوا یہ وظیفہ 2000 روپیے وہ تو ڈبل ناسی ہوتا 5000 روپیے وظیفہ ہے دیتا دا ایک محبت تے وجہ نا چکی محبت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر علیہ السلام میں دے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ محبت کو چی پخپلے پشے بندے وے ادارو و بیا وے چیگو و بیا وے خپلے ورشنڈے پخپلے ادب ورشنڈے وے پخپلے ورشنڈے بندے شداولے و پی عمر علیہ السلام ام سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے ویچے پی عمر علیہ السلام دے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شلو کو مب بندے پورشنڈے بندے ویچے دو جدوے بھی کو ویچے موت یا رسول اللہ دے وڑے بچیوں نے شلوون فارس ایک کئی خدا بیکاول دا خسے کا نہ کئی تو خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیکاوے ویچے دنہ دے جنت خوشبوئی مترسی دا جنتی دا ذکر پہ عمر علیہ السلام فرمے سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین دے جنت سردرون دے نوجوانوں نے دا سیکھ دی حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما لیکن میز نوجوانوں نے تا پچار دو چی کردار دے چاہ پل کی دا دے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صرف واقعات ندی چی میرشی بیانائی چی پہ اسلامی تاریخ شدہ سے واقعات دا سے قربانی شوئی ہے دا یو کردار دا جس کو چی محرم یا شروشی بے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف واقعات بیان رہے یہ دغه واقعات مقصد څه شي دا چې دغه کیمه زندگی تیرا کړی دا الله دې دین دې پر کیمه قربانی پیش کړی دي چې نن میزو تو څنګه نه قربانی کو نه وینا ونه شي ته اوله او چې کم از کم خپل جذبات خپل خواهشات دغه د الله په دین باندې قربان دي یو طرف ته د مو جذبات دي یو طرف ته د مو خواهشات دي بل طرف ته د دین مطالبات د الله او د رسول حکم ده نو کم از کم چې مو ته الله او رسول حکم چې دین دا پزوي کوي شي دا څنګه نن څه پښپې لاندې دي کنه وړې دي سیک سبا دي یو مونږ ته ډېر کم کسون چې دي جماعت چې چوک چې په جمعې شه دوانیم درې سو فجامه وي نو است جامع کسه یوسف ینیم سو نو دا جامع چې کې دي سبا کې منځینه راولي نه تخپل خیر پرېږ دوا په دې باندې تو قرباني وکړه او د جامل موضوع ته تلور شه کم از کم چې دا قرباني په میزو تاسو کوي شي میزو تاسو په قرباني کله کله دوزي تر شي چې په جمعې په ورځ باندې حال چې کیم دا خالی وي په چیر ازو کا بهر ترش کی دیپ نه هوا لګیږي نه غصفه خیال میزو تو سره نه دل منځه اهمیت چې کیم دا د الله رب العالمین د دین چې کیم دا سمره په تکلیفې مشتر رسیدله ده ای وای قرباني کسا دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت اکسا دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت اکسا خدا کل شہادت بندی چے سو چکے گورا لمیز چاند پریشا دے مقام مندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت فکی میں مقام بندی شوانا چے قرآن مجید تلاوات یہ کو ودائی شہید شوانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پسند بندی شوانا دے سبو پل منظر بندی وی لوٹ دا پجامے بندے چې د باندې سړی روغله حمله کړی په خنجر ولا دا ودا شهید شو ورا می سمره اهمیت ده د دل منځه اهمیت حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د کربلا په میدان شه خپل ټول خاندان یې ذبح شو
वो वرینا شوی کنه چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ او حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ دا ویني چې دا ورینا دا صرف د علی رضی الله تعالی عنہ زمن وینا دی علی سے وہ زمن په دې شهیدان شوی دي د کربلا په میدان شه ماسیون خوشی دي او بهر کې د شهادتینه وشور او چې د منځ ټیمر سي نو دې یزیدی فوت سوی ورته چې د منځ مو کافر او چې ظلمین یعنی په کربلا په میدان شه منځ او بیا د منځ د اجازه وړي چې د جنگ ویلش کې ودرای چې ظلمین زوکر د دې منځ اهمیت تا ګورا میجو تو سے په دې باندې سوچ کای صرف دا واقعیات نه دي په دې واقعیات کې میجو تو سے د پر سبق تا چې حسین رضی الله تعالی عنہ د کربلا په میدان شه چې خپل خاندان یې ټول ختم شو دا او په دې وخت باندې دای منځ فکر دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهادت د پر منځ باندې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ شهادت د قرآن مجید په تلاوت باندې چې دا څنګه چې میجو تو سے نه دې کاندورې په وجه باندې د کاروبار په وجه باندې ای دنیاوی میرا مصروفیات دی وجه نه مینس په پته کېږي په کازو کېږي ډېر اس اکثر منځینه کازوي سبا په مینز نن سبا چې 10-15 منټه لیټ کېږي ځکه چې جامې ډېرې لیټ کېږي میشه خلک سره بدلېږي کنه ځکه چې جامې تا کسي اس نن سبا جامه چې قیمت میز د اذان نه یو غنټه او 10 منټه یو غنټه 10-15 منټه ورسته کوي ځکه چې وی چې موږ ته خلک تاسو دی چې جامې نه سیک پته نشي بهر کې د خپل منځ فکر د خپل عبادت فکر ځکه چې د سمره شای نه دي ځکه چې د دنیا د پر لګي کاروباري نه کوي تجارت کوي دنیا غټل کوي د دنیا د پر د دنیا ضروري د دنیا غټي او چیرې د دنیا غټل د موت او د آخرت پر رکوټ جوړ نشي چیرې د منځ د پر رکوټ جوړ نشي چیرې د قران مجید د تلاوت رکوټ جوړ نشي دا اهمیت د موت په ذهن شي د دې واقعیت مقصد دا ده بهر کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره د پیغمبر علیه السلام سمره محبت ده دا یو محبت یو موقع باندې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولید چې حضرت حسین او حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ په ایجاب باندې نو پیغمبر علیه السلام روان کړی دي ادا سے راشک کای وی چې نعم الراکب سب بهترین اسوارلی میں من دلیه حضرت حسن او حسین رضی الله تعالی عنہ ته چې د پیغمبر پیغه باندې نو سب بهترین اسوارلی دو پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې نعم المرکوب دا سورج کیم دي چې دا سوال کومه په پیغه باندې سورج دي دا سمره بهترین دي دا ډېر بهترین بهر کې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما او د حضرت یزید چې کوم اختلاف وو اکثر خلک په ذهن شدا وی چې دا د کرسی جنگو د حکومت حاصلولې جنگو بنیادی خبره دعوت حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ چې چونکه د کیم خلافت تر چا لیدل د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او د حضرت علی رضی الله تعالی د په عدل او انصاف باندې او په یزید چې هغه صلاحیت نو چې د په عدل او انصاف باندې وچره نو دې د وجه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ چیک شه و دا صرف په صحابه کرام چې حسین رضی الله تعالی عنہ نو پټولینا په صحابه کرام چې اوچت سے کو ابوبکر صدیق د ابوبکر صدیق زای وو عبدالرحمن دا د یزید خلاف چیک شو یعنی په میدان باندې په اول یې غشه سے کو حسین رضی الله تعالی عنہ او سره سے کو د ابوبکر صدیق زای عبدالرحمن بن ابي بکر او بیا په صحابه کرام چې د پیغمبر علیه السلام تر عباس رضی الله تعالی عنہ زئی عبد الله ابن عباس چې رئیس المفسرین وو دا د یزید خلاف وو بیا د دوام خلیفہ راشد عمر فاروق زئی عبد الله ابن عمر چې لوی مقام یو صحابه کرام شه ادي یزید خلاف وو د حسین رضی الله تعالی عنہ سره د حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ زئی عبد الله ابن زبیر دا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره او د یزید خلاف نو دا چې کله خلافت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ یزید ته ورک خپل زیدا نو حسین رضی الله تعالی عنہ د خلاف چیک شو او بیا دغه نه بعد یې کوشش یې دا کو چې څنګه چې دا د خلافت وغوښته شي نره دانو چې خلافت ته مت ملاو شي خلافت چې چاته ملاوي شي خو چې داسې سړی ته ملاو شي چې هغه د الله کوم ځکه باندې عدل او انصاف کوي
بے انصافي چې نه کوي ظلم چې نه کوي نو د دې خلاف د کسانو چک شوی نو بهر کې حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ورته ویل عبد الله ابن عمر ورته وی چې میزو مخالفت کوي خود ته دغه چې په مدینه شي تبصه د مدینه ندري ما او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته د کوفه خلک خطینه بلغه چې تو سه دالي روشي میزو د تو سه ملګری کوي نو د هغه په وجه باندې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د مدینه نه روان شو سه کسونه سره 70 72 کسونه قافله د خپل خاندان د ور سره او سه کسونه نه را دي داس چا منین کی دي نو ازو دغه ته پرلو مسلم ابن عقیل رضی الله تعالی عنہ ای ورلو شو چې تو کوفه حالات مولین کې د کوفه حالات سره انګي دلې دایره شو د مسلم ابن عقیل یا ورلو شو مسلم بن عقیل چې کله کوفه ته ورسېد ای کوفه خلک سره ملاقات شو کوفه خلک ټول ورته وي چې میر د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره ویلوړي او د سره هر قسم قرباني ته تیار عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عمر عبد الله ابن زبیر عبد الرحمن ابن ابي بکر د دې ټول صحابه کرام راځي داو چې مدینه نه ماسه یک کوفه خلک پته نه لګي دا سني چې د تونه بدل شي نقصان وي ډېر کمی لاو په بهر کې بدای تم کېدنه عبد الله ابن عمر وې چې کچېره د موته د پته وا چې حسین رضی الله تعالی عنہ د مو په ویلې باندې وتم کېږي وی چې د سر د وشتونه نه مې ویلو او دای مې تم کړو خو نه تم کېده دا مو په ویل نه تم کېده نو دای راو بهر کې مسلم ابن عقیل لوړ یو ځای شخل کې بیا پر سره شریک او ټول خلک کو فی خلک وطنی په سره و خلک وطن د اطلاع ورته وکړه حسین رضی الله تعالی عنہ ته چې د کوفه خلک د میش سره دی او حالات برابر دي نو تر اوسه چې دله اطلاع ورته دای راون شو حسین رضی الله تعالی عنہ یزید ته پته ولګیدله نو ایک سوکل د بصره گورنر چې کیم ابن زیاد ډیر ظالم انسان ای فورا کوفه ته بدل نو هغه نکاب یې په زون باندې وچو مخ یې پټ ک او سره د خپل لشکر لوړ دله کوفه خلق لګیا دي د مسلم ابن عقیل په لوز باندې بیعت کوي دي حسین رضی الله تعالی عنہ سره چې دای په دغه انداز شروع ابن زیاد او نکاب یا چولا ده چې کله نکاب یې د مخ نه درې او کوفه خلک ولید چې دا ابن زیاد گورنر ده دا ډیر ظالم انسان ده وی چې مسلم ابن عقیل نه په دغه باندې کسون کوفیون چې کیمه هغه لوړل سایت ته کېدل تر دې چې مسلم ابن عقیل چې کیم دا سیملګری سره ګوشي پوتش دای لوړ دهانی کرے به یهو مستلا پناو مستلا دا چونکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ترې کېرو نو د خیر شی پناو مستلا ابن زیاد ته پته ولګل د ابن زیاد دای څنګه غشته نو ورکو په دې شی بیا جګړه او فلحانی چې کیمو هغه شهید شو په دې شی مسلم ابن عقیل رویته او د دې خلاف یې بیا جهاد شي چې تو د مو میزبان چې موته زویرو کته دای شهید نو بیا دغه نه بعد د حنی د خاندان څخه کسان شلو سره او د جګړې او سیک پته نشل مسلم ابن عقیل سره تنها پته شه تر دې چې مسلم ابن عقیل چې کیمو هغه شهید شو او د حسین رضی الله تعالی عنہ سره د خپل کافرې کوفه ته روانه بلیاره شه د ټول حالات اندازه ولګیدله نو د خیال داو حسین رضی الله تعالی عنہ چې بیا مدینه ته واپس لوټ شو ځکه چې په دې وخت باندې شزیناوی وسره وړو بچیونی وسره او وډاګون وړو نو ځوانو دا کسونه نو دوی چې زو واپس لوټ شو او د مسلم بن عقیل چې کوم رشتہ دار وی هغه ته نو چې نامي شو د مسلم ابن عقیل دی وینه بدل وکړي نو په دې شه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ مجبور شو او بیا د کربلا په میدان باندې دا حالت رول چې حسین رضی الله تعالی عنہ یو د اثر نه ډک تقریر خلک ته وکړو چې ګور حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسیح پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو مسیح په دی واقع نه ده پته یو زبوته یو نو تو سي د مو سره وینا مې ویلې تی ایه مو خبره و باندې اذا ظالم خلاف مو سره و درېږي ظلم خلاف و درېږي نو بهر کې د خبره وکړلې د یزید لشکر ته او چون کې چې کله یو انسان زړه صاف شي نو هغه پسل بندانه نو په دغه میدان شي چې کیما وینا ته اصلا او کیم ظلم ورشه خصوصا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د خاندان سره نو په صحابه کرام شي په ټولي نه مظلوم ترين انسان چې کیندا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دیشه یو چې کیندي وو بچیون عباس ابن علی حسین ابن علی محمد ابن علی عثمان ابن علی دا تقریبا میزو تو سے ہوئے چې حضرت حسین ابن علی دا علی سے بچایو خلی نادانو
دا دې علي سے بو زمن په دې کربلا په میدان شه شهیدان شو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ بچای دا علی اکبر او تل سکولا نوجوان ده ناغه چې کله رويته هغه شهید شه د حسن زید حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ بچای قاسم ارويته ناغه چې کله د یزیدی لشکر په پنځه شروعای واغه په بسد او حمله دی په خپل تر حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته چغه وای په دی وا باندې چې محمد تروشه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته جنم دي تو تر چې کیمدا ډیر په پاسه وړر کمزورا ده او بیبي زینب چې کیما د خپل خاندان د لشینه ویني دا نوجوانون شهادت ویني د خپل ورینه د شهادت ویني خپل بچای شهید شاغه شهادت یې ولید تر دې چې په اخري شه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ وړي کا بچای علی اصغر سیکوی چې د شپږه میاشتې او سیکوی چې نه د دوی کولیو نو هغه چې کیم دا غي په یوه شروع کوست مقصد یې داو چې د خلکو په دمن د خوشلو کوشي ورته چې د میرو ته دښمنی خو دو ایسو په یو یغه باندې وروتلای په یو سوچ باندې په دې ته وړي کې بچ سي کال څه کا سور د چې د یبه مې باندې ته ته یو ور کې یو غړ پیو نو چې شمر چې کیمو د یزید د لشکر د طرف نه غیش او وشته او چې غیش او وشته غیش خطو کې دی یا څه خدای الله شان ته کسا چې غیش روغای دغه شپږه میاشتې بچی دی د دوی په وړي کې بچی چې د حسین رضی الله تعالی عنہ په غیږ چې دا هغه په مری باندې ولاګیدا هغه چغه اوس یا نو وته د خلینا او بیا بچی کشر دو و دې هغه وینې روغستله واغه په هاوی شي هغه کوي چې یا الله ته چرنا روزي و زروزي یا رب العالمین په دې شهادت باندې په دې قرباني باندې نو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ټول خاندان بیبي زینب چې د حالت ولیدل برداشت یې نو کو هغه د خیمه ناروت لا په تیزی سره چې دا وړي کی وراره دا شهادت یې ولید نو هغه چې تر پیدلا خپل وراره ته خپل د وړي کی بچی ته حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته ګوره کسا په دغه واه باندې خپل اخر په لوس باندې ونیول او چې ته په خیمه شکشنه بهر کې په دې واه باندې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شو ټول خاندان شهید بیبي زینب د ټول حالات ولیدل په خپل سترګې امام زین العابدین هغه د شپې جړل د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د خاندان کاسته دای پته شو وړي کو نو چې هغه د شپې جړل نو د خادم نه چا پښتنه وکړه چې د څه حالات د امام زین العابدین وی چې د شپې ټول اسپاس اړو تا نو چې مو پښتنه نه وکړه چې زین العابدین ویلې تمرا ځړو کاوه وی چې ویلې نو وځړه وی چې د حضرت یعقوب علیه السلام یو ځای یوسف چې کی ما اور شو او بیا الله تعالی د سلوشت کولې بعد وې راځه خو د سلوشت کولې راسه پورک ځای په شړو کاوله چې د سترګې نظر یې ختم کړ چې موږ د خپل خاندان خپل بچیون خپل پلارینا خپل ترینا دا مې ټول ذبح لیدلې دي نو چې به د مو د پر ځړو نو ته بزسو سنم خاندو کوي نو دا غد مظلومیت دور دا د الله د دین د پر د خلک کی مې قرباني کړی مقصد مې دا ده چې د الله دین چې کیم د دمه ته تستدیر په تکلیف سره راځي د حسین رضی الله تعالی عنہ ټول خاندان شهادت د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ شهادت د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهادت دې پیغام نشته څه شایدا چې ګورا ارس کوه چې د الله دین درنه خراب نشي د الله د دین په مقابله سے چیرې داسې نه چا سره معاهده او کمپرمایز ونکه الله د عمل کولې توفیق ورکړي امين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار یا رب نینه میں معاف کړي تقصیرات میں معاف کړي حضرت جمع سے مشکلات یا الله ټول مشکلات یا الله امت مسلمه ته خیر پیش بیماران د اهل اسلام سمرت یا الله ټول ته شفا کامله جن نصیب کړي مردمان د اهل اسلام سمرت یا الله ټول مغفرت نصیب کړي چا پر قرضی حلول اسباب جوړ کړي یا الله سیک تندرستی دی پرېزک شفا راهي وې کړي یا الله سیک بروزګار دی حلال روزګاری نه ورکې یا الله دې مش قوتینا دې مش صلاحیتینا دې مش دولتینا دین دې پر استعمال کې یا الله دین چار دې مش دې ټول نه وکړي یا الله په عمل شمه اخلاص پیدا کې رب العالمین په دې وطن باندې رحم وکړي یا الله د بدامنی په امن باندې ته بدل کړي رب العالمین د چې کوم مشکلات دې د وطن دی رب العالمین د په خوشالي باندې بدل کړي چې کومه کسونه دا وګوره هوښتي رب العالمین دې چا مشکلات دې حل کړي یو کس بیمار ده عالم ده د میز ملګری ده رب العالمین اپریشن یې ده رب العالمین اپریشن یې کامیاب کړي سمره بیمارون نه رضی رب العالمین دې ټول ته صحت نه ورکړي رب العالمین بران رحمت کو میز نازل کړي د خیر رحمت